بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو، ستاسو په درانه خدمت کې حاضر امین الله ومند یم. نننۍ چې زموږ کومه موضوع ده هغه ده عقیده ختم نبوت. نو موږ سره مولانا محمد شفیق صاحب موجود دی. نو هغې نه به پوښتنې کوو. د ټول نه اولنۍ پوښتنه د ختم نبوت حوالې سره ده چې د ختم نبوت ډیفینیشن مونږ ته کوي او بیا چې د ختم نبوت د عقیده چې کومه ده دا څونه ضروري ده او چې دا کوم منکرین ختم نبوت دا چې کوم نقصان رسي نو هغه نقصان که دغه کتونکو ته واضحه کوي چې دا د ملک ته او اسلام ته څونه نقصان رسي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. कि मोहम्मद से वफ़ातूँ ने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ातूँ ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं. نو الله مبخا چې دا د ختم نبوت کوم عقیده ده د اساسی بنیادی عقیده ده پدې کې د هیڅ چا سره په مخ د ځمکه باندې هیڅ چا سره کمپرمایز پدې کې نه کیږي. دا غ بنیادی اساسی عقیده ده په تمام انبیاء باندې ایمان او به خاص کر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان چې دا نبی اخر الزمان دی. په دې باندې د نبوت دا امارت دا مکمل شوی دی، کمپلیټ شوی دی. په خپل نبی صلی فرمایي چې زه د انبیاو د امارت د قلا هغه اخرنۍ خښته ومه چې زه ولګېدلم او په دې باندې د انبیاو دا مکمل امارت څه دی دا کمپلیټ شوی دی، پوره شوی دی. په دې کې چې دی د انبیاو خاتمه او د انبیاء او اختتام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کمپلیټ شوی. نو دې د وجنه دا بنیادی عقیده ده. کومه تاسو ګوره سوره بقره ابتدا پای کې هدل للمتقین دا غینه پس د متقین مبارک الله 15 صفات د متقین ذکر کړی دي. الذين يؤمنون بالغیب، په غیب باندې ایمان لرل، ويقيمون الصلاه، نماز زو کی پابندی کرنا، یعنی د منځونو پابندي کول، پنځګانه منځونو پابندي کول. دریم چې کوم دی ومما رزقناهم ينفقون، هغه مال چې موږ دې ته ورکړی دی هغه د الله په لار کې خرج کول. بل الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، یعنی مؤمن هغه دی، متقی هغه دی چې په هغه کتاب باندې چې کوم په نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی په هغه ایمان لرل، وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو ایمان لرل چې کوم د دین وړاندې نازل شو. دا من قبلک ټکی دا د دې خبرې مکمل دلیل دی چې دا رد دی په هغه چا باندې چې څوک د نبی علیہ السلام نه پس د بل پیغمبر دعوه کوي، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، او یا د قرآن مجید نه پس د بل کتاب د نزول عقیده لري چې د دې نه پس بل کتاب دا من قبلک یعنی بیفور د دې قرآن نه مخکې چې کوم کتابونه. نو پته ولګېدله چې مخکې خو کتابونه شته، مخکې خو انبیا شته، خو لیکن د دې نبی نه پس بل نبی نشته، د دې قرآن نه پس بل کتاب آسمانی دا نشته. دا د دې خبرې مکمل دلیل دی. او پنځم صفت وبالآخرة هم یوقنون دی. او په سوره احزاب کې بیا الله فرمای ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا د چا پلار نه دی، ولكن رسول الله، ها د الله رسول دی، وخاتم النبيين، او اخرنی رسول دی، اخرنی پیغمبر دی. د دینه پس دا خو د امت مسلمه که په پاکستان کې مؤمنان مسلمانان دي، که په د دنیا په کم ګوټ کې دي، دا غي د ختم نبوت عقیده ده. لا اله الا الله محمد رسول الله سره سره چې نبی دا نبی اخر الزمان دی. دا خو کافران هم د دې قایلو، د يهودیت په باره کې راځي چې هغه د اخرنی پیغمبر په باره کې دا عقیده او چې دی به راځي اخرنی پیغمبر، او موږ به د سره د په مرسته کې ملګرتیا کې د کفر سره مقابل کوو.
خو دا خو لکه بالکل عقلا نقلا په یو شي باندې دا خبره نشي ثابتېدلی چې څوک دا تصور وکړي او بل د امام صاحب دا مسلک او مذهب دی. بالفرض دا نه پوښتنه دا شوې وه که بالفرض یو کس دی هغه دا دعوه کوي چې زه نبي ما لکه قادیانیت کې چې کوم دا کذاب نبی ته ځان ته د نبی نسبت نعوذ بالله کړی دی. نو امام سے فرمایي چې داغه نه دلیل پوښتنه کول چې یاره ته په کوم دلیل باندې پیغمبر یو نبی، نو دا پوښتنې کوونکی کس په دې باندې سړی څه کیږي کافر کیږي نعوذ بالله. لکه دې کې بالکل هیڅ قسمه کمپرومایز نه کیږي بالکل. او په جهان کې د ټولو نه سخته سزا دا کس ته چې کوم نعوذ بالله د پیغمبر علیه السلام نفس د نبوت نعوذ بالله دا وکي. لکه مسلمة الکذاب که تاسو سوچ کړئ کنه د چې کوم د نبی سم په دور کې د نبوت داوا کړی و او به د سرکوبۍ پسې تللی و څوک وحشي ابن حرب د نبی علیه السلام ته ویل د الله رسوله ایمان یې راوړو ویل ما نه ستا تر حمزه رضی الله عنه شهید شوی دی اوس ماله داسې یو مقرره راکه چې د اسلام سردار مې وژلی دی چې د کفر لوی سردار مړ کړمه او هغه مسلمة الکذاب دی چې ځان یې د جوټه نبی د هغې دعوی کړې ده هغه پسې وردم. نبی علیه السلام اجازت ورکړو او هغې چې کوم دی ویشته په تیر باندې 2 ټوکړې وغورځاو او بیا شکر د الله ویسته چې یا الله شکر دی چې ما ته زما په وجه باندې دی حمزه رضی الله تعالی عنه خو د شهادت په لوی مقام مرتبه ته ورساو او که هغه زه وجلی وی نو زه به د جهنم خشاک شوی وی. او دویمه دا خبره چې مسلمة الکذاب دی الله زما د لاسه مردار دغه رنګ اسود عنسی چې کوم دی وروسته د نبوت دعوی شوي دي خو هغه بالکل هغه ختم شوي دي. او اوس چې کوم دی په دې وخت کې چې تاسو کو سوچ کړئ دا یو مسله راپورته شوې ده په دې کې اوس تاسو خبره کوئ اصل کې دا څو ورځې مخکې دغه مسله راوچته شوله چې د اقلیت کمیشن کې چې صحیح ده. دویمه اوس بل یو نیوز کې ما هم وکته چې د پاکستان سټډي کوم کتاب چې دی د 9 10 8 9 کنه نو دې نه چې اخیری نبی د اخیری لفظ چې دی میټاو کړی دی. نو که داسې کوششونه کیږي نو لکه موږ که تاریخ وګوري د رسول الله سلام په دور کې هم د نبوت دعوه شوی وه دعوی شوی چې په هغې کې جنگ شوی او 1200 صحابه شهیدان شوي. نو د هغې نه پس د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دور خلافت کې چې داسې د نبوت دروغجنه دعوه وشوله په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی جهاد وکړو 200 حفاظ صحابه ویل کېږي چې دا شهیدان شوي. نو لکه دا دومره حساس مسله ده چې په دې وخت کې که داسې اخوا دې مسلې سره کېږي نو ته څه ګڼې چې په پاکستان کې بیا پوره نړۍ کې چې پوره دنیا کې هغه څه بالکل جی دغه احساسات بالفرض یو عام مسلمان یو عام پاکستانی که په دې خبره باندې سوچ وکړي اوس د دې خلکو بعضې کسانو ذهن خلاص نه دی هغه وایي چې ګوره د اقلیت دی اقلیت خو نور کافران دي چونکې خامخا څه حیوانان خو نه دي یا ځناور خو نه دي خامخا دا هم د زندګۍ د تېرولو. دا خبره اصل بنیادی اساسي خبره دا ده چې که موږ سره دلته بالفرض مینارټي چې کوم اقلیت کې موږ سره عیسیان اوسیږي څه تعداد کې عیسیان هم یهودیان هم اوسیږي وغیره د هندو مت والا د هندو مذهب والا سیکان وغیره دا ټول اوسیږي خو هغه خو په دې طریقه باندې اوسیږي چې هغې خو دا اعلان د دې خبرې کوي چې موږ نان مسلمي کافر یو موږ ته د خپل مذهب ازادي راکا د اسلام نه بالکل چې کوم دی اوټ دي نه ځان مسلمان ګڼي خو دومره ده چې د پاکستان د آئین د هغې لحاظ ساتي چې موږ ته په دې آئین کې موږ ته هندوان وایي چې موږ ته د هندو مت د پاره ازادي راکړي. نو دا خبره خو د دیو په باره کې موږ وایو چې دا نان مسلم دي دی کافر دي خو دا خو به هغه وخت خبره ثابته شي چې دی په خپله اقرار د دې خبر وکړي چې موږ نان مسلمي موږ چې دی مثلا کافری امدا په 73 عین کې لیکل شوی چې تاسو کتلی پای کې دا خپل عبادت خانه ته جمعات نشي ویلې مسجد ورته نشي ویلې اذان نشي کولې دا اسلام طرف ته دعوت نشي کولې
نو که بالفرض او دیو چې کوم دی دیو وایي چې یاره موږ احمدي مسلمانان موږ ښه مسلمانان بلکې موږ ته چې کوم دی د تمامي دنیا چې څومره اهل سنت والجماعت دي دنیا ته ډکه ده د ټولو ته د دیو په نظر باندې دا ورته کافر ښکاري نعوذ بالله خپل ځان ورته مسلمان ښکاري. نو خبره خو به د عقلیت هغه وخت وی چې کله دی خپل د دې کفر اقرار خو وکړي د آیین په پاسدارۍ کې چې وایي چې موږ نان مسلمي موږ کافری اول د دې اعلان وکړي او دا غینه پس به چې د عقلیت درجه اول دا خپل چې د اعلان نه کوي او د عقلیت درجه غواړي. نو دا یو قسم د سیده چې دا د نستونی مارچ ورته په پښتو کې ویل کېږي چې مطلب دا چې همدا زمنګ جماعت به استعمالي زمنګ کلمه به استعمالي اسلام به استعمالي په دې لار کې بنوز بالله ځان د پروموټ کولو یو پروموشن کولو د پاره مخکې ترقی د پاره دیو چې کوم دی دا لارې کولاوي او بیا بنوز بالله د حتی خبره راورسیږي چې دی بخپل چې کوم دی مکمل بیا به زمون خلاصین اختیارات موږ به خلاصین نه او بل چې کوم نوې نسل دی هغه بنوز بالله ټوټلی د دین واوړي. نو دا خو چې کوم دی زمون بنیادی عقیده ده چې نبی علیہ السلام نبی اخر الزمان دی دغه پس بل نبی پیغمبر دراتلو امکانات هم نشي کېدلی. نو زمون د خلکو ته درخواست دی چې کم خلک د دې پشت پناهي کوي چې هغه د دې نه بالکل څه شي شاته شي دا په ډاګه باندې دا کافر پر خوستل دي دا قادیانیان دي د دې بالکل چې کوم د مرسته کول د دې سره هر دور کې دي سرکوبي شوی دا که تاسو وګورئ کنه د هغه خلفاو د دور نه چې د دې کومه سرکوبي شوی دا خو بالکل ناممکنه خبره ده. نو الله رب العزت دسی وس نور کوي زموږ حکمرانانو ته ماشاءالله مسلمانان دي الحمدلله خو هغه غریبانو ذهن په دې خبره باندې نه اخلاص چې کله ذهن خلاص شو هغه بالکل به ابو وجه بالکل دا خبره ده. زموږ تمامو خلکو ته چې کوم کسان په دې کې علم نه لري او پوسټ کوي یا دا کې خبره بالکل چې تاسو څنګه خبر وکړه چې یو کس علم نه لري نه د قران نه د احادیثو په روشنۍ کې هغه علم نه لري او په دې کې نعوذ بالله خپل رائے خپل سوچ خپل فکر هغه استعمالي. نو نعوذ بالله زموږ وایي چې دا به داسې حتی ورسیږي چې خلک به لکه د خپل ځان خپل ایمان به ښکته د ګڼنګونو نه ورپسې وغورځي او بیا به پسې ګرځي خو په لاس به نه درځي. نو خدا را د الله خاطر وکړي د الله د دین خاطر وکړي چې خاص هغه کس چې هغه نه دي خبر د دینه نو په دې خبر عالم ته دی رجوع وکړي علما شته هغې ته دی رجوع وکړي او هغه به د قرآن او د حدیث په روشنۍ کې د دې خبرې مخې ته بوځي انشاءالله. صحیح ده. قدرمندو تاسو د مولانا صاحب ټولې خبرې واورېدلې. دغه موضوع د ختم نبوت موضوع تاسو د هغې اهمیت وکتو چې دغه عقیدي اهمیت څه دی او دغه ژوندی ساتل څنګه پکار دی او منکرین ختم نبوت مقابله څنګه پکار ده. مولانا صاحب ډیر په تفصیل سره او ډیر ښکلې خبرې وکړلې. دغه شانتي چې د قادیانیانو په هر دور کې سرکوبي شوې ده نو پکار نه دی ګورنمنټ له چې هغه په دې مسلو کې چې دی ګوتې وي. نو الحمدلله خبره خو هغې واپس په شا شول او هغې واغستله خو ډیر سخت حالات دي په دغه سختو حالاتو کې چې دی دغه شانتي مسلې مخې ته راځي نو دا د مسلمانانو او امت مسلمه چې دی په تشویش کې غورځي. نو پکار دا ده چې هیڅ قسم دغه حساس مسلو کې دی ګورنمنټ څه قسم انټرفیرنس نه کوي په دې کې د ګوتې نه وهي. البته که چرته مولانا صاحب څنګه ویلي چې قادیانین علی الاعلان ووایي چې موږ غیر مسلمي او موږ کافري نو بیا به چې د هغې نه پس ویلکم ټو اقلیت کمیشن مینارټي کمیشن دا الله وسایه صاحب هم ویلي دي دا عزیز الرحمن هزاروي صاحب هم ویلي دي چې اول به دي علی الاعلان دغه وایي چې موږ کافري. دا چې دی بل ورځ رب وا چې ټایمز کوم رپورټ شایع کړی چې ګورنمنټ چې دی هغه احمدي مسلم including minority commission نو دا ډیره غلطه خبره چې هغې ځان ته احمدي مسلمز وایي. نو دا چې دی آیین پاکستان غدار خلک دي د پاکستان غدار خلک دي او تر هغې پورې به چې دی دې کمیشن کې نه اچولی کېږي دا زما رایې ده دا د مولانا صاحب رایې ده نو څه رقم ته چې موږ رایې ده داسې پوره د امت مسلمه رایې ده دا به تر هغې پورې دې کې نه انکلوډ کېږي تر څو پورې چې دی خپل ځان کافر نه ګڼلی. نو دغه شانتې ښکلې ښکلې ویډیوګانې دغه ښې موضوعاتو باندې رمضان مبارک دی موږ وایو چې تاسو ته داسې علمي خلک تاسو ته علمي خبرې در ورسوي او تاسو په هغې باندې عمل وکړئ. ډېره ډېره مننه شکریه.